أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 142 ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة نو فرعونیان یعنی بنی اسرائیل چې کله د فرعون او د فرعونیانو نه خلاص شو نجات وته الله ورکو چې دی کله راپورې وتل نو موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې د هر یو قوم د پاره د آزاد قوم د پاره خپل یو دستور خپل یو آیین او خپل یو قانون نو زمونږ د پاره د الله پاک نه سوال وکړه چې الله زمونږ د پاره یو دستور او یو قانون یعنی د ژوند د تیرولو د پاره یو کتاب راولېږي چې مونږ به څنګه استعمالیږو زمونږ قانون به څه وي زمونږ دستور به څه وي زمونږ آیین به څه وي د هر آزاد قوم د پاره خپل یو قانون هغې جوړ کړي نو دک شان مونږ اوس آزاد شو نو د الله نه سوال وکړه چې الله زمونږ د پاره یو کتاب راولېږي چې په هغې کې زمونږ قانون هغه کتاب زمون قانون جوړ شي زمون دستور جوړ شي نو موسی علیه السلام الله جل جلاله ته سوال وکړو چې الله پاک زما دا قوم آزاد شوی دی او دی د خپل ځان د پاره یو کتاب غواړي نو الله ته مونږ له یو کتاب راکړه ماله چې د هغې کتاب مطابق زما دا قوم بني اسرائیل خپله زندگی تیره کړي نو الله جل شانه د دې هغه درخواست پوره کو خو د درخواست پوره کولو نه وړاندې ورته الله وفرمایل چې ته په کوه طور کې 10 ورځې قیام کوي 10 ورځې اعتکاف پکې سره د روجې بنیسي او 10 ورځې به دا روجې نیسي او 10 ورځې به وظیفې کوي 10 ورځې به اعتکاف کوي د هغې نه وروسته بیا تا ته کتاب درکړو نو موسی علیه السلام 10 ورځې اعتکاف ته فاره لاړو خو چې کله 10 ورځې پوره شوې نو بعضې مفسرین وایي چې 10 ورځې ډومبۍ وي بیا ورته الله وي چې لس پسې نورې پوره کړه نو څلوېښت یې پوره کړې د هغې نه وروسته ورته الله پاک جل شانه کتاب ورکړو تورات او بعضې مفسرین وي چې موسی علیه السلام 10 ورځې کله اعتکاف وکړو نو دا 10 ورځو کې دا شرط و چې ته د الله د تقرب حاصلولو چې کوم آداب دي هغه پوره په پوره باندې ادا کړي او صحیح طریقې سره د الله د تقرب حاصلولو هغه آداب هغه چې کوم دی استعمال کړي هغې کې ستا نه کوتاهي رانه شي نو بیا 10 ورځې دي او که په دغې آدابو کې در نه کوتاهي راغله نو بیا به 40 ورځې پوره کړي آدابو کې کوتاهي راغله نو 40 ورځې پوره کړي نو 40 ورځې او 40 شپې
دا حضرت موسی علیه السلام اعتکاف وکړو وظایف یې وکړل او دغه رنګې څلوېښت روژې ونیسلې د هغې نه وروسته ورته الله پاک جل جلاله کتاب ورکړ تورات. بعضې مفسرین وایي چې موسی علیه السلام 13 ورځې ورته الله ښودلې وي چې 13 ورځې به اعتکاف کوي په کوه طور باندې. کوه طور کې به 13 ورځې معتکف وي، 13 ورځې به روژې نیسي، د هغې نه پس به درله کتاب درکوم. نو په 13مه روژه باندې حضرت موسی علیه السلام افطار وکړو. مطلب دا 13 روژې متواتر حضرت موسی علیه السلام نیولي دي، په دې کې روژه ماتې نه دی کړی. موږ سر سبا نه مخکې روژه بنده کړو، چې کله بیا نور پرېوځي نو بیا روژه ماته کړو. یعنې د ورځې په شروع کېدو کې د هغې نه مخکې روژه شروع کړو او د ورځې په ختمېدو باندې روژه ماتو. موسی علیه السلام داسې نه دي کړی، 13 روژې متواتر نیولي دي، په دې کې روژه ماتې نه دی کړی. په 13مه روژه باندې روژه ماتې وکړو او مسواک یې استعمال کړو. نو الله ورته وفرمیل چې ستا د معدې د خالي کېدو د وجې ستا د خولې نه چې کوم بدبویي راتلله هغه ما ته د مشکو د عنبرو نه خوښه وه، تا هغه بدبویي چې کوم دی ځایله کړله، د دې وجې نه به ته 10 روژې او 10 ورځې نور اعتکاف کوې. نو لومبې 13 ورځې وو، خو چې کله موسی علیه السلام په 13مه روژه باندې مسواک وکړو نو الله ورته 10 ورځې نورې سیوا کړلې. نو 4 ورځې اعتکاف حضرت موسی علیه السلام په کوه طور کې وکړو، 4 ورځې چې کوم دی روژې ونیسلې، مجاهدې تکلیفونه برداشت کړل، د هغې نه وروسته ورته الله جل جلاله کتاب د تورات په شکل کې ورکړو. نو دې کې دا واقعه بیانېږي. وواعدنا او مونږ واده وکړله موسی د موسی علیه السلام سره. وواعدنا مونږ واده واغستله موسی د موسی علیه السلام نه 30 لیلة د 13 شپو. خو چې کله شپې ذکر شي ورځې سره په خپله باندې راللې، یعنې 13 شپې او 13 ورځې دا واده مو دې واغستله. واتممناها او مونږ پوره کړې، واتممناها او مونږ پوره کړې هغې لره ب10 په 10 نورو باندې، په 10 نورو ورځو سره مونږ هغه 13 پسې 10 نورې چې کوم دي پوره کړې، یعنې 40 مو پوره کړلې. فتم نو پوره شو میقات ربه واده د رب د هغه 40 لیلة 40 شپې. الله سره د 40 شپو هغه واده حضرت موسی علیه السلام پوره کړله. 40 شپې اعتکاف وکړو، 40 شپې 40 ورځې 40 شپې دا روژې ونیسلې، اعتکاف یې وکړو، عبادت یې نور وکړو. وقال موسی علیه السلام چې کله تلو نو وی فرمایل لاخیه خپل رور ته هارون جا هارون دی، یعنی خپل رور هارون دی. او فرمایل هارون خلفنی، ورته او فرمایل چې زما خلیفه شه فی قومی، زما په قوم کې، یعنی زه خو زما چې موسی علیه السلام کا تلو کو هتور د پاره، نو هارون علیه السلام خپل خلیفہ او خپل نائب جوړ کو چې ته زما په ځای باندې خلیفہ شدل تک. نبی علیه السلام مجؤم بهر وته په خپل ځای باندې به سوق کېنو. یو بیر حضرت علی رضی الله عنه په خپل ځای باندې خلیفہ جوړ کو چې ته زما په ځای باندې کېنه. نو دک کرانګي چې کله موسی علیه السلام کو هتور تلو نو حضرت هارون علیه السلام په خپل ځای باندې نائب جوړ کو چې ته زما په ځای باندې خلیفہ شوي، ته زما د قوم اصلاح کوي، چې دی غلط لار طرف ته ځي نو د دې اصلاح وکړي، دی به منع کوي د غلط لار نه. بني اسرائیل ډېر نازک غونډه کې قوم. نو موسی علیه السلام لاړو کوه طور ته، دلته کې هارون علیه السلام د دې تربیت کو. په دې کې سامري دا چې کوم دی د دې د قوم نه دی راغی، او بعضې مفسرینو لیکلي چې دی ولد الزنا و، د زنا پیدا و سامري دی راغی او د بني اسرائیلو چې کوم سره او سپین دا ځان سره د فرعونیانو نه راوړي، دغه ټول سره او سپین یې راغونډ کړل او د هغې نه سخې جوړ کړو. او چې په کم ټیم کې دا فرعون غرق کېدو که نه فرعونو، نو د دې نه مخکې د جبریل علیه السلام دا فرعون بیا مخې ته نه تلو، ده ته پته ولګېده زه دې کې غرقېږم. دا لارې موسی علیه السلام ته چې کوم دی په بحر قلزم کې جوړې شوي دي، دې نه تلو. خو د ده نه مخکې حضرت جبریل علیه السلام خپل اس ور مخکې کړو، خپله اس به ور مخکې کړله او د ده دا اسې په زور باندې راکاږه. او بعضې وایي چې د ده اس به وه نو د فرعون دا اس د دې اس پسې لاړو. نو چې کله دا جبریل علیه السلام په کوم اس باندې سورو نو چې کوم ځای کې چې کوم دی خپه کېښودله نو هلته به شریکې رازرغونېدو. نو سامري چې کله د خپه کېښودله جبریل علیه السلام د اس
نو شینګي را زرغون شو د اک خاوره راواغسله د ځان سره وساتل د سامري. نو چې کله دا بني اسرائیلو نه سره سپین راغونډ کړل د هغې نه سخې جوړ کړو. د سخي دی په هغه خوله کې چې کوم دی د جبریل علیه السلام د اس ته قدم هغه خاوره ور واچول چې هغه ور واچول نو سخي ټیټ ټیټ اواز شروع. نو د بني اسرائیلو ته وی او په بني اسرائیلو کې اصل کې د مخکې نه د سخي د عبادت دا رواج را روان. مخکې د فرعون ویلو چې د غوا عبادت کوئ د غوا شکلونه جوړ کړي نو دا د نه مخکې تیر شوي د دوی په زړونو کې الله وی د سخي هغه محبت ننوتې وو د دوی په زړه باندې د سخي هغه محبت کولی شوی وو د غوا د عبادت. نو چې کله هغې ټیټ اواز شروع کړو نو سامري ورته وی راشه موسی علیه السلام د خپل رب دپاره کوهې طور ته تللی دی العیاذ بالله رب یې خو دلته کې راغلی دی. نو ټولو بني اسرائیلو د سخي عبادت شو. چې موسی علیه السلام څنګه راغی ویې کتل نو هارون علیه السلام یې د ګیرې نه ونیسو ورته ته ما نه وویل چې دا قوم د دې اصلاح به نو هارون علیه السلام ورته وفرمیل یا موسی علیه السلام ما خو دې ډېر منع کړل خو دې نه منع کېدل. نو بیا په هغې کې ډېر کسان چې کوم دی الله پاک جل جلاله حکم وکړو او د هغې توبه به الله هغې قبلې تر څو به قتل شوي بیا پکې ډېر کسان قتل شو چا چې د سخي عبادت کړی و په هغې ډېر کسان قتل شو د هغې نه وروسته د هغې توبه قبوله شوله او الله پاک معاف کړ. نو دې کې هغه واقعه ده چې موسی علیه السلام کله تلو نو هارون علیه السلام یې خپل ځای باندې خلیفه جوړ کړو. وقال موسی او فرمیل موسی علیه السلام لاخیه خپل رور هارون خلفني هارون علیه السلام دا چې ته زما په ځای باندې خلیفه شه فی قومي زما په قوم کې واصلح او اصلاح کوه زما د دې قوم ولا تتبع او تابعداري مه کوه سبیل المفسدین د لار د فساد کوونکو. ولما جاء موسی پس هر کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا زمونږ د وعدې دپاره وکلمه او هغه خبرې وکړې ربه د خپل رب سره. موسی علیه السلام خبرې وکړې د خپل رب سره چې کله د الله سره په کوهي طور باندې خبرې وکړلې نو د الله د کلام اثر دا دی چې د سړي په زړه کې بیا د دیدار شوق پیدا کیږي. موسی علیه السلام په زړه کې ډېر شوق د الله د دیدار پیدا شو. د الله نه سوال وکړو چې یا رب ارني انظر الیک الله پاک ما د خپل ځان وښایه لږ. نو الله پاک ورته وفرمیل لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسی علیه السلام ورته یا الله پاکه ما ته د خپل ځان لږ وښایه چې زه به د خپلو سترګو باندې ستا دیدار وکړم. موسی علیه الله ورته وفرمیل ته زما دیدار هرګز نشي کولی زه به د غر د خپله لږه غونده کې تجلي وښیم او چېرې د غر برداشت کړه نو ته به یې برداشت کړي او که چېرې د غر برداشت نه کړه نو ته نشي برداشت کولی. نو الله پاک جل جلاله چې غر ته لږه غوندې تجلي وکړله غر ریزه شو. موسی علیه السلام بې هوشه را پرېوت چې کله په هوش کې راغی نو الله ته یې توبه وویستله چې الله پاکه زه ستا دیدار دلته کې نشم کولی. اصل کې د الله دیدار دا مشکل دی ناممکن نه دی. د الله پاک جل جلاله دیدار د دنیا په سترګو باندې شرعا دا سوال کول ناممتنع دي دا نشي کېدلی خو ممکن دی ځکه پیغمبران د ناممکناتو سوالات نه کوي. پیغمبران د هغه څیز سوال نه کوي چې کوم ناممکن وي خو د الله دیدار مشکل دی. نبی علیه السلام د الله دیدار کړی دی کو سوال څوک وکړي چې ولې نبی علیه السلام د الله دیدار نه دی کړی نو کړی دی خو الله پاک جل جلاله دیدار نبی علیه السلام کړی دی خو د اسمانونو د پاسه د دنیا بیا نشي ویلی هغه د جنتونو او د آخرت منازل چې کوم دی بیا شروع کیږي د اسمانونو د پاسه یې کړی دی. اگر چې په هغې کوم اختلاف دی د صحابه بعضې صحابوي نبی علیه السلام دیدار کړی دی بعضې نه دی کړی نو کو کړی دی نبی علیه السلام دیدار کړی دی خو د اسمانونو د پاسه هغه د دنیا ماحول نه و د دنیا مقام نه و. نو د الله پاک دیدار په دنیا کې په دې سترګو باندې نامشکل دی. البته آخرت کې به د الله پاک جل جلاله دیدار کیږي او د ټولو نه لوی لذت دا په جنت کې د الله په دیدار کیږي. نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه اول به زه د قبر نه په ورځ د قیامت باندې راپاسم. خو د موسی علیه السلام د الله پاک سره چې کومې خبرې کړې دي نو هغه شوی کې اوسه پورې مړاوي شوي نه دي. قیامت کې هم د موسی علیه السلام دا شوی نو نبی علیه السلام فرمایي چې د ټولو نه اول به زه راپاسم چې کله زه د الله عرش ته وګورم نو د موسی علیه السلام به د الله د عرش خپه نیولي او فرمایي به چې ربي
رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک، رب ارنی انظر الیک. الله دا خو دنیا نه، د دنیا کې خو مشکل او اوس خو راته خپل دیدار وکړه کنه، اوس خو راته خپل دیدار وکړه. نو الته به موسی علیه السلام د الله د دیدار خواهشمند وي. نو دغه فرمایي ولما جاء موسی لمیقاتنا، پس هر کله چې راغی موسی علیه السلام لمیقاتنا زمونږ د وعدې دپاره، وکلمه او موسی علیه السلام خبرې وکړې ربه خپل رب سره، قال نو وی فرمایل رب ارینی، ای رب زما، ربي ای رب زما ارینی ما ته اوخیا، انظر چې زه وینم الیک تعالی را، ما ته خپل دیدار وکړه. قال الله ته فرمایل لن ترانی، ته هرگز ما نشي لیدلی، ولكن انظر لیکن وګوره الى الجبل دی غر ته، فإن استقر پس کو چېرې برقرار پاتې شو دا غر مکانه په خپل ځای باندې، فسوف ترانی نو زر ده چې ته به ما ووینې، کو چېرې دا غر په ځای باندې برقرار پاتې شو بیا ته ما ووینې. فلما تجلى پس هر کله چې یو جلوه وښودله ربه رب د موسی علیه السلام للجبل دی غر ته، غر ته لږه غونډه کې تجلي وښوره، نو جعله نو وګرځېد د غر لره دکه ذرې دا غر ذرې د الله په یو تجلی سره وغورځېد. وخر او پرېوتلو موسی علیه السلام صاعق بېهوشه. فلما پس هر کله افاق چې په خوش کې راغی موسی علیه السلام، قال نو موسی علیه السلام وفرمیل سبحانک الله پاکه پاکي تا لره ده، تبو تو زه توبه وباسم الیک تا ته، وانا اول المؤمنین او بېشکه زه اول د مسلمانانو نه یم بغیر د لیدلو نه، اول د مؤمنانو نه ایمان راوړونکی یم بغیر د لیدلو نه. الله ما دا لیدل د دې دپاره نه کول چې زما یقین وشي، ما صرف د خپل شوق دپاره کړ چې ستا دا خبر دومره ښایسته دي، نو الله ته به څومره ښایسته. نو زه د لومبې د مسلمانانو نه یم په هغه وخت کې بغیر د لیدلو ستا د ذات نه، بغیر ستا د دیدار نه، ستا دیدار مې نه دی کړی، نه مې لیدلی، خو زه په تا ایمان راوړونکی یم. قال یا موسی، الله ورته وفرمیل یا موسی علیه السلام، الله ورته تسلي ورکوي چې یا موسی ای موسی علیه السلام انی اصطفیتک، بېشکه ته ما غوره کړی، بېشکه ما غوره کړی ته علی الناس په خلکو باندې، برسالاتی په خپلو پیغاماتو سره، و بکلامی او په خپل کلام سره، فخذ واخله ما هغه څه آتیتک چې زه در کوم تا ته، وکن من الشاکرین او شه د شکر ګزارونه. پس په دې نعمت باندې شکر وباسه چې تا سره براه راست خبرې کوم او تعالی خپل کتاب مې درکو. فخذ پس اونیسه ما هغه کتاب آتیتک چې در کوم تا ته، وکن من الشاکرین او شه د شکر ګزارونه. وکتبنا الله فرمای مونږ ولیکل له د موسی علیه السلام دپاره فی الالواح په تستو، وکتبنا مونږ لیکل وکړل له د ده دپاره یعنې د موسی علیه السلام دپاره فی الالواح په تختو کې من کل شیء موعظة هر سیز نصیحت، من کل شیء دا هر سیز موعظة نصیحت، هر قسمه نصیحت مونږ په دغه تختو کې لیکلو. دغه تخته د څه وي؟ نو بعضې مفسرین وي د تخته د زمرود وي، بعضې وي د زبرجد وي، د دې نه د تختې جوړې شوي په هغې باندې د تورات ایتونه لیکلي شي. نو په دې کې هر قسمه نصیحت و تفصیلا لکل شی او د هر یو څیز تفصیل وپکې. فخذها الله وی واخلې د تختو لره بقوة په قوت سره، فخذها پس اونیسه د تختو لره د تورات لره بقوة په قوت سره، وامر او حکم وکړه قومک خپل قوم ته، یاخذو چې اونیسي د تورات لره باحسنها په بهترینو حکمونو د هغې سره، یاخذو چې هغوی اونیسي باحسنها بهترینو حکمونه د تورات، د دې تورات چې کوم بهترینو حکمونه دي په هغې باندې عمل وکړي. سأریکم زر ده چې زه به وښیم تاسو ته دار الفاسقین ملک د فاسقانو. نو ملک د فاسقانو نه مراد شام او کنعان دي چې دغلته په شام او کنعان کې قوم عمالقه آبادو، دا ډېر بېدینه خلک وو. نو الله ورته وفرمیل چې زه به تاسو دغه قوم فاسق کوم او د ملک چې کوم دی د فاسقانو خلکو به زه وښیم چې هغه شام او کنعان دي چې دلته قوم عمالقه آباد دي او په دغې باندې قابض دي. او بعضې مفسرین وایي چې دار الفاسقین نه مراد جهنم دی، چې دا د فاسقانو خلکو کور دی جهنم. په ورځ د قیامت به د جهنم وښیمه چې په جهنم کې به فاسقان سوځي او دا به د هغې ځای وي، د هغې کور به وي، دا به درته وښیم.
یو پیر سره پوي ووعدنا موسى 30 ليلة وعد واغست موسى عليه الصلاة والسلام 30 ليلة دیر شپو واتممناها او مون پورا کړی هغه لرا ب10 پلس نور شپو باندې فتم میقات ربه پس پورا شو وعده دربستا فتم بس پورا شو میقات ربه وعده درب د هغه یعنی د موسی علیه السلام 40 ليله پس وخت شپو باندې وقال موسی لاخيه او فرمایل موسی علیه السلام خپل رور دا هارون خلفنی چې هارون علیه السلام دی چې خلیفہ شه زما پسای باندې فی قومی زما په قوم کې واصلح او اصلاح او زما د قوم ولا تتبع او تابعداری مکو سبیل المفسدین دلال د فساد کوونکو ولما جاء موسى فظهر گل جراغی موسی علیہ السلام لمیقاتنا زمون د وادي لبارا وکلمه ربه او خبر وګړي د موسی علیہ السلام سره رب خپل قال د موسی علیہ السلام له خوان ورکو نو فرمایل رب ارنی ای رب زما ارنی او خیماتا انظر جز وینما الیک تعالی قال الله فرمایل لن ترانی ته هرگز ما نشری دلی ولكن انظر لیکن اگورا الى الجبل دی غر طرف تا فین استقر کچری برقرار پات شو دا غر مکانه په خپل ځای باندې فسوف ترانی نو زرد شتو ما ویني کچری دا غر په خپل ځای برقرار پات شو ما بیا ویني او غر طاقت لري شي بیا ته طاقت لري شي غر طاقت اون لري ته په طریقې اولا طاقت نشي لري فلما تجلى هر گلجی تجلی اخودلا ربه رب د موسی علیہ السلام للجبل دی غرتا جعله نو اگرزد دا غر دکا زری زری وخر موسی صعقا او پریوتو موسی علیہ السلام بهوشا فلما افاق بظهر گلجی موسی علیہ السلام بهوش کرائی قال نو فرمائل سبحانک پاکی د تعالی را توبتو ز توبه کوما الیک تا وانا اول المؤمنین او بشک ز اول د مؤمنانو نه بغیر د لیدلونه قال یا موسی الله فرمایي یا موسی علیہ السلام انی استوفیتک بشک ما غوړه کړی ته علی الناس بخلق باندې برسالات بخبل پیغامات او رسول سره او بکلام او بخبل کلام سره فخذ ما اتیتک پس اونی سما هغه در کوم داتا وکم من الشاکرین او شد شکر گزارونه وکتبنا له او مون اولی کړی د هغه د پاره او مونږ لیکل وکړل له د موسی علیہ السلام د بارا په الواح په تختو کې من کل شیء هر قسمه من کل شیء هر یو سیز موعظه د هر سیز من کل شیء د هر سیز موعظه نصیحت مبګی لیکلو وتفصیلا لكل شیء او تفصیل د هر یو سیز مبګی لیکلو فخذها بس انسا الله موږ ته فرمایل فخذ پس واغله هذه تختو لرا د تورات لرا بقوة سرا فخذها پس انس د تختو د تورات لرا بقوة سرا وامر او حکمک قومک خپل قوم ته یاخذو جهوی انسی باحسنها د بهترین حکمنا باحسنها بهترین حکمنا سرا ساریکم زردر زب او خیمه تاسو ته دار الفاسقین ملد فاسقان خلقو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.